الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اهدنا الصراط المستقيم ایاک نعبد و ایاک نستعین کی د بندا او د رب په منځ کې د تعلق ذکر وشو. نو بنده د خپل رب سره د تعلق په دې طریقه باندې ساتلی شي او دا یې د ساتلو طریقه ده چې بنده به بندگی کوي، محبت هم د الله تعالی سره. قرآن مجید کې د دې تذکرہ ده والذین آمنوا اشد حبا لله، او هغه محبت داسې محبت دی چې هغه لکه د یو محسن سره د محسن محبت، محسن الیه، چا سره چې احسان شوی دی نو هغه د هغه چا سره محبت ساتي چې چا ور سره احسان کړی دی. او د الله رب العالمین په ذات کې او په صفاتو کې خو هغه ټول وجوه جمع دي چې کوم وجوه د محبت دي. د محبت د پاره بنیادی وجوه یا خو ډیر لوی کمالی، چا کې ډیر لوی کمالی نو دا هغه د کمال د وجه نه د خلکو په زړه کې د هغه قدر او احترامي او محبت. نو ښکاره خبره ده چې د الله رب العالمین نه بزیات کمالات د چای او داسې کم کمال به چې هغې نه به الله تعالی خالی علم وے او که قدرت وے او که قوت او طاقت وے او که حکمت او بصیرت وے او که جود او سخا وے او که غیرت وے. اللہ اغیر، حدیث کی راغلی دی، اللہ اجود جودا، اللہ دا ټولو نه زیات سخی دے. نو دا کمالات بدرجه اتم بلکې دا غې نم زیات د انسانی تصور نه بالا د الله تعالی سره دي. او که ته وایې چې د کمال د محبت وجه دا ده چې چا سره څه نیکي کړي او چا سره څه احسان کړی، نو د الله امر احسانات به چا د چا سره کړي. خالق دی او بغیر د څه درخواست نه او بغیر د دعا نه او د سوال نه مونږ له هغه څه راکړي دي چې مونږ ته اډو معلوم نه و چې دا زمونږ په کارېږي. دا وآتاکم من کل ما سألتموه، او الله درکړ تاسو له هغه څه چې تاسو ورته محتاج وئ. سألتموه معنا دا ده چې تاسو ورته محتاج وئ، حالانکه مونږ خو سوال نه و کړی چې مونږ پیدا کا، مونږ له سر سترګې راکا، مور او پلار راکا، صلاحیتونه او اهلیتونه او قابلیتونه راکا، خو مونږ ورته محتاج وو. نو زمونږ احتیاج ته وکتل او اړو زمونږ د تپوس او د سوال نه بغیر مونږ له هغه څه راکړو. دا اوله دویمه خبره شو. او دریم خلق وایي چې د محبت د پاره د کمال او د احسان نه بعد یو بل شی حسن دی.
نو هغه خو تا قرآن ویلی دی چې الله نور السماوات والارض، په دې ځمکه کې چې او په دې اسمانونو کې چې څه نور او ښایست او نورانیت او رڼا ده، نو د دې منور او رڼا کوونکی الله پاک دی. ان الله جمیل یحب الجمال. خو به هر حال هغه نور او هغه نورانیت او هغه حسن او جمال هغه د انسان په تصور کې نه راځي. هغه خو په احادیثو کې راغلی دي چې قیامت نه بعد چې کله جنت ته مؤمنان لاړ شي نو په فرق مراتب بعد الله تعالی دیدار بکوي او ملاقات بکوي. انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر لا تضامون فيه. تاسو بخپل رب ته داسې وګورئ لکه د څوارلسمې سپوږمۍ ته چې خلک ګوري او په هغې کې څه تنګي نه وي، په هغې کې دا نه وي چې هلکه ته دې خوا شه چې زه وګورم. د هر ځای نه ښکاري او هر څوک یې لیدی شي او بغیر د څه ازدحام او د ګڼې ګوڼې نه یې لیدی شي. البته په دنیا کې دا لیدل ممنوع دي، ځکه چې موسی علیه السلام ته الله تعالی ویلي چې لن ترانی، او سوال چې موسی علیہ السلام کړو نو نفس لیدل جائز دی. دا سوال د دې خبرې دلیل دی. کنی نو پیغمبر د ناممکن او د ناروا شي سوال نه کوي. البته هغه د مینې او د شوق د وجې نه وی چې دنیا کې م ولیدی شم، نو الله تعالی ورته وی نه دنیا کې نشي لیدی، لن صرف د قیامته پورې کار کوي، اخوا کار نه کوي. دا د تعبیر پورې دی، خو دا تعبیر دومره نه دی چې اخوا د قیامت نه اخوا دم لن کار وکړي. نو دا د دنیا پورې خبره شو. لن ترانی، په دې سترګو مې نشي لیدی، په دې دنیا کې مې نشي لیدی. د دې معنا دا نه ده چې داسې وي چې لن ارا، زه نه لیدی کېږم، داسې ونه وي. دا د رؤیت دا نفي دی د ځان نه ونه کړه، بلکې دی د موسی علیه السلام نه وکړه. داسې ونه وي چې زه نه لیدی کېږم، وی لن ترانی، ته مې نشي لیدی. د اردو ژبه کې بعض ډېرې غلطۍ دي او هغې بعضې اشارات خو ما کړي دي. یو پکې دا ده چې لن ترانی بانو ته وایي په اردو کې، لن ترانیا. نو دا وایي دا بانې، چې څوک بانې کوي وایي دا لن ترانیا نه کوي، وایي دا بانې. نو دا لفظ ډېر غلط وایي. لن ترانی بانه نه ده. عام طور باندې خو خلک په دې خوشحاله شي چې هلکه د اردو ژبې ټکې دا قرآن ټکی دی په اردو ژبه کې راغلی دی، لیکن غلط یې ویلی دی. دې اردو ژبه کې نور هم ډېر غلط ټکي شته چې سړی وږی او خېټه یې قرړېږي نو دی وایي آنتړې قل هو الله پڑھتی ہیں، وایي کلمې مې قل هو الله وایي، قل قل کوي که نه، نو هغې ته قل هو الله وایي. ظالمان دي. دا یو لفظ په اردو کې بل دی قل اعوذی، قل اعوذی چې دمول کوي، وایي دا قل اعوذی دی. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس وایي او خلق دموي. جلال الدین اکبر چې ورته خلق وایي په حقیقت کې دا ضلال الدین اکفر. نو دې ضلال الدین اکفر په دې اردو کې بعضې الفاظ وردننه کړي دي او مطلب خو د هغه بېدیني و، هغه بېدینه سړی ځان نه نوی دین جوړ کړی و، دین الهي. نو هغه پکې یو لفظ دا وردننه کړی چې هغه وایي خلیفه نایي ته وایي. نو نایي خو مسلمانی څه کافر خو نه، خو عامه معاشره کې د هغه هغه قدر خو نه. نو ده وی د خلیفه، نو دا د خلافت د قدر د کمولو دپاره دا خبره وکړه. خلافت حالانکه خلافت خو نیابت الرسول دی، خدا د خلافت دا اصطلاح بے قدره کوله. نو دا الفاظ پکې د ځانه وردن نه کړو. دارنګ یو بل لفظ هم دی جلال الدین اکبر ضلال الدین اکفر په دې اردو کې وردن نه کړی دی، چې هغه وایي چې دا کناس چې دی دا کوسۍ موسۍ دا جارو چې وایي نالی صفا کوي، نو دې ته هغه وایي حلال خور. حلال خور دی ډېره حلاله خوري، یعنی گویا کې په حلاله خوراک پورې دی خندا کوي دا ظالم.
چې حلال خوري دې ته وایي چې سړی نالۍ صفا کړي او پیسې وګټي. نو دا د بعضې خلکو د بدبختي ده. نورم ډېرو خلکو پکې خبرې کړي دي، خو هغه د اردو ادب سره تعلق ساتي. ډېره اوږده خبره ده، خو دلته خو ما هسې خبره و اشاره. نو لن ترانی، د لن ترانی معنا بانه نه ده. دا ورته الله تعالی بانه نه ورکړې چې دیدار یې نه ورکړو نو بانه یې ورته وکړه، نعوذ بالله. نه خو ورته وایي چې ته ما پیدا کړی دنیا کې او د دنیا په سترګو باندې ته لیدل نه شې کولی. دا یې ورته نه دی ویلی چې لن ارا، زه نه لیدی کېږم. د خپل رویت نه نفی ونه کړه، خو د ده د رویت نه نفی وکړه. نو دا د محبت خبره به کوله چې د محبت چې کوم وجوه دي نو هغه ټول د الله تعالی سره بدرجه کمال موجود. نو انسان د الله تعالی سره محبت کوي، تعلق ساتي، او هغه تعلق او هغه محبت اصل کې خو بنیادی خبره د تعلق ده، او هغه تعلق د بندګۍ او د ربوبیت دی، د عابد او د معبود تعلق دی اصل. نو دا تعلق ذکر دلته وشو چې ایاک نعبد و ایاک نستعین. او بیا پکې دا د تفویض خبره هم رااله، تفویض سپارل، چې الله ته به ټول کارونه سپارې، دې ته توکل وایي. فاعبده وتوکل علیه. دا چې کله دا تعلق ذکر شو نو د هغې نه بعد اوس بنده ته یو خبره ښیي چې بنده ته چې کومې خبرې ته ډېر زیات محتاج یې، نو هغه خبره څه ده؟ ستا ډېر زیات ضرورت او احتیاج څه شي ته دی؟ نو ستا زیات ضرورت د الله تعالی رضا ته دی. حاجی چې لاسي بابا تاسو به پیژنې که نه به پیژنې، اوس زه کله کله ځم یو دوه ځله تلم بیا موقع میلاو نه شو. نو هغه په دویم ځل باندې په ملاقات کې ما ته وایي چې یو شعر مې ستا دپاره صرف ووي، دا مې تا ته کہ رضائے حق فقط یک حاجت تست، مصیبت ہم فقط ذو غفلت تست. چې نور خبرې پرېږده دا رستو دي، صرف یو د الله تعالی رضا مقصد دی او دا مطلوب دی او دغه اصل حاجت دی. رضائے حق فقط یک حاجت تست، ستا اصلی حاجت او ضرورت دا د دنیا نور سیزونه نه دي، صرف د الله تعالی رضا او د الله تعالی حاجی خوشحالول، دا اصل مقصد دی، دا ذهن ته کېږي. او مصیبت هم فقط ذو غفلت تست، او دې تم سوچ کوه چې د دې نه غفلت لوی مصیبت دی. ګورې د الله د رضا نه غافل کېدل دا ډېر لوی د مصیبت کار. نو اصل مقصد خدا الله تعالی رضا ده. مفتی سید سیاح الدین کاکا خیل رحمه الله ته ما د طالب علم په زمانه کې ووی سنه 78-79 کې ما ته یو نصیحت ولیکه، یو شعر راته ولیکه، نصیحت راته ولیکه، شعر لیکي که بل څه لیکي. نو غالبا ڈائرے کے بما سر داغه پر خط موجودی په خپل خط ولیکو چې تو بندگی چو گدایا بشرط مزد مکن کہ خواجه خود روش بند پروری داند. وی ته د مزدورانو په شانتي د خدای بندگی د مز په شرط باندې مکوه. مز خو پیژنې کنه پر اجرنده کې چې مزلی مزد دا مزدوریم دا غې نه جوړه شوې ده. مزد ورته وایي، مزد په پښتو کې ورته موږ مز وایو. نو بیا د هغې نه جوړه شوه مزدوري، مزدور. موږ خو دا خیال دی چې مزدور ته مزدور ځکه وایي چې دا د مزو نه لري، مزدور یعنی د مزو نه دور. خو اصل کې دا مزدور دی، مزدور یعنی مز اغستو والا، مزدور، گرداور، چار چاپیر د پټو نه چورلیدونکی. بهرور، بهرور، بهر حصے ته وایي، بهرور حصے والا. دا ور دا په فارسی ژبه کې صاحب حق ته وایي. نو مزدور هغه څوک چې د خلکو له کارونه کوي او د هغې نه مز علي او دا یې حق کېږي. مزدور، بهرور.
نو دا تو بندگی چو گدایان بشرط مزدم کن، تو دا خدای بندگی دا رب بندگی دا ملنگانو درویشانو سوالگرو پشانتی دا مزو دا بدل پا شرط بانی مکوا چه مال سراکے نو زبا مزدوری کوم، کہ خواجہ خود روشی بند پروری داند چه تا بندگی وکی نا اللہ تعالی بیا پخپل پدی پوئیگی چه اگا خپل بنده سنگ ساتی بیا دا چل اغل ورزی. نو واقعی دیر دا کمال خبر کئی دا مشران پوها خلق. نو دا رضای الہی او مقصد دے او لوڑ مقصد دے، اصل مقصد دا دے. خدا بعض خلق بیا پا دے مسئلہ کی لگونے غلو شروع کی نوی زمان جنتم ندے پکارو پا دوزخ میم سے پروانشتا. نو دا سی جعلی صوفیان غنتا کی، اگا اصلی صوفیان دا سی خبر کل کل دا غوی نم خلق آوری خدا غی مطلب بلی اگا وی چیز اصل کی دا اللہ تعالی رضا غوارم او ما تا بدے پتا دا چی اللہ تعالی نسو اللہ تعالی دا چانا رضای نو اگا بیا دوزخ تا نلیگی. نو اگا وی چیز ما پا نزبانے دا جنت و دا دوزخ مسئلہ دا اللہ تعالی دا رضا نا پس دویم نمبر دا، اصلی مسئلہ دا جنت و دا جہنم ندا، اصلی مسئلہ دا اللہ تعالی دا رضا دا. خو که فرض کا سوک دا سی وی چیز ما پا جنت سکار نشتا او یا پا دوزخ میم سکار نشتا که تا خوشحال ہے نو خیر دے دوزخ تا میں ہو گا، نو دا بیا سادہ دے، دا بیا دے یوی خبر تا کتلی دی او نور خواہشا نا جنت پیجنی او نا جہنم پیجنی. جہنم خودر ناکار شے دے، انہا ساعت مستقرا و مقاما، دا خود دیر دا لگ وقت دا پارم ناکار زیدے او دا دیر وقت دا پارا او دا مستقل سیدو دا پارم دیر ناکار زیدے. او جنت چی دے حسنت مستقرا و مقاما، دا خود لگ وقت دا پاری او دیر وقت دا پاری خود دیر مزیدار زیدے، دیر خزیدے، دا خوشحالی او دا آرام زیدے. نو دا وایا چې دا اللہ تعالی رضا میں مقصد دے او دا اللہ تعالی رضا چی غواړي نو جنت بغواړي. دا پا حدیث کی دا دعا راغلی دا چی اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. اللہ تعالی ستا رضا غواړم او جنت غواړم. جنت خود غختو شیر کان علی ربک وعدا مسئولا، دا دے خو سوال پکار دے. اللہ مومنانو سر وعدہ کرے دا و اللہ تعالیٰ وی دا دے سوال کا وی زمانہ وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للمتقین. ورمنڈے کئی ورطا وسارعوا دا یو بل نمخ کی شئی الى مغفرة من ربکم وجنة، دا رب بخنا غوارے و جنت غوارے. نو دا دعا وی نبی علیہ السلام اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اللہ ستا رضا غوارم و جنت غوارم، جنت غوارم. واعوذ بک من سخطک والنار، او اللہ تعالی ستا پناہ نسم او ستا دا پنانا ستا پناہ اخلم او ستا پناہ نسم ستا دا غضب او دا غصینا او دا جہنم نا. اللہ تعالی پا خپل رحمت کی رالا دا خپل غضب نا پناہ راکی او دا جہنم نا پناہ راکی. نو جہنم نا پناہ غختل وقنا عذاب النار چی پا منزکی وے. نو بیا سنگا وے چی یا رجی پا وورو پا دوزخ میں کار نشتا. ادی صوفیاء یو شیر نکلے دے پخوا چلتا دا سکول پا زمانہ کی مدرسہ میں لانولی دلی دا شیر میں اوریدلے وی نہ میں جنت کا قابل ہوں نو دوزخ میری قابل ہے، میرے مولا تیری مرضا جدر چاہے ادھر کر دے. وی دا جنت خوز قابل نیما خدا دوزخ خوز ما قابل ندے. نو خدا استا خوخا دا چی چرتا میں بوزین دا سی مو آیا زو خود جنت قابل نیما خو اللہ تعالی جنت مومنانو اللہ تیار کرے دے. دا ما عمل خود دے قابل ندے چی جنت تلار شی، خو اللہ مومنانو اللہ تیار کرے دے وزم مومن یما نظر میں اللہ تعالی ما لے راکا پخپل رحم راکا. دا سنرم جو زید عمل پا وجہ قابل او دا اللہ تعالیٰ دے عظیم رحمت تا گورا چی جنت تا جنتیان ننوزین و اللہ تعالیٰ بورتوی تلک الجنت اللتی اورستموها بما کنتم تعملون. دا تاشتا دا عمل پا وجہ ملاو شو.
نو دومره خو به الله تعالی د دې جنتیانو قدر کوي او دوی ته خو به خپل عمل او خپل زور معلوم وي چې زما سره دا څومره پیسې وي په دې کې څومره زور و نو دوی به وایي چې الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. مونږ ته پته ده زمونږ عمل څومره دا د عمل په وجه نه دی ملاو، دا خالص د الله تعالی د رحمت په وجه ملاو. الحمد لله الذي هدانا، شکر دی چې الله تعالی دلته راوست. کنی نو مونږ ته خپل عمل معلوم و په دې نشو راتلی. نو جنت به غواړې د الله پاک نه او جهنم نه به پناه غواړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم بم قنا عذاب النار وی دا دعا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله چې اللهم انی اسألک رضاک والجنه. نو دعا به غواړې ته هم غواړې. اوس د الله تعالی رضا په څه کې ملاویږي؟ نو د الله تعالی رضا ته او د الله تعالی ته نږدېوالی او الله تعالی ته رسېدل دا په سمه لاره تلل غواړي. یو لار پکار ده چې په هغه لاره باندې سړی روان شي. نو دا هغه دعا ده چې دا د ټولو نه زیاته اهمه دعا ده چې بنده ته وایي ته داسې وایه چې اهدنا الصراط المستقیم، الله مونږ ته صراط مستقیم راکا. نو دا صراط مستقیم دا ډېر اهمه خبره. په سمه لاره روانې نو الله تعالی ته به ورسېږي. قرآن مجید کې د دې ایمان او د کفر مثال هم الله تعالی په دې لاره د تلو ویلی دی. دا مثال دی، لاره خو مقصد نه وي. نو ته به وایې چې دا صراط مستقیم جوړ مقصد نه دی. نه په تشبیه کې خو تمام افراد او تمام اوصاف ټول معتبر خو نه وي که نه. مطلب دا دی چې څنګه پر یو صراط باندې او په لاره باندې سړی منزل ته رسي، نو دارنګې په دې قرآن باندې د عمل کولو په دې باندې د عقیدې په نتیجه کې سړی چا ته رسي؟ د الله تعالی رضا ته رسي، الله ته راضي کی. نو قرآن یو مثال بیان کړی دی، افمن یمشي مکبا علی وجهه اهدی امن یمشي سویا علی صراط مستقیم. چې د مؤمن مثال داسې دی لکه یو صفا شاهراه دی، یو مزیدار روغه پلنه وسیع او سمه لار ده او په دې باندې یو سړی ښه د انسانانو غوندې روان دی، سنجیده، پروقار او د متانت او د سنجیدګۍ نه ډک تله کوي. څنګه چې د ده د تلو طریقه ده خو سنجیده روان دی. نو دا ډېر ښه دی. او کنه دا یمشي مکبا علی وجهه چې دی نسکور روان دی په خپل مخ. چې نسکور روان دی او په سمه لارم نه دی، په ګډو وډو پولو روان دی، کله د پولو نه دانګي، کله د یو کمر نه بل ته دانګي، د یوې پولې نه بلې ته دانګي، کله په سلوري ځي، کله په ځان لوټونه اړوي، کله رغړي. اړو د تلو یو طریقه نه ده، نه لار معلومه ده او نه د تلو طریقه معلومه ده. نو د دې مثال دا د کافر مثال دی، دا د بېدینه مثال. د هغه عقیده یو شانتي او اخلاق بل شانتي، د عقیدې او د اخلاق په منځ کې څه ربط نه وي. په دې یو نقطه ځان ډېر پوه کوي چې د انسان د ژوند د تمامو شعبو په منځ کې دا ربط نه دی. دا یو ډېر اهم شی دی، ربط. د دې جدید ادارې تعلیمي ادارو یو صاحب دی، خیر زموږ د طالب علمۍ په زمانه کې ملګری مو، نو بیا لارې جدا شي. نو هغه د مدارسو مبارکې خبرې مبرې لیکي کله کله. نو هغه یو ځای کې د دې خبرې اعتراف کړی دی چې ما د کالج او د یونیورسټۍ د بې شمېره نوجوانانو نه تپوسونه وکړو د ژوند د مختلفو خبرو په باره کې. نو د هغې به د هر یو څیز په باره کې ځان له ځان له رایې وه، یعنې ګویا کې د هغوی د ژوند د تمامو شعبو په منځ کې یو ربط نه و. خو چې د مدارسو د طالب علمانو نه مې تپوس وکړو نو د هغې د ژوند د شعبو په منځ کې یو ربط و. د هغوی عقیده، د هغوی اخلاق، د هغې خوښه، د هغه ناخوښه، د هغه ناسته پاشته، د هغه د مستقبل منصوبې، دا مربوطې وې ټولې.
او الته نو عقیده به یو شانتې وه او خوښه به بل شانتې وه. عقیده مې په الله تعالی ده خو خوښ مې فلمونه دي، نو د دې دواړو په منځ کې سرابت دی. غواړم جنت خو خوښ مې عیاشي ده، د دې دواړو په منځ کې سرابت دی. مسلمان هم یم خو یاره دا فلانکې خبره مې نه خوښېږي او دلته مې دا چل دی او په خوښ هوبس چې ورته وایي هوبس ستا مشغلې څه دي څه دی زړه په پښتو کې هم وایي د ده څه هوب دی وایي په دا د ده هوب دی. دا هوب هم د انګریزۍ ټکی هم دی او د پښتو هم دی. نو د دې په منځ کې سره ربط نشته. نو دا ژوند لږ مربوط پکار دی. دغه خبره قرآن کوي چې سمه لاره چې ده په دې سمه لاره باندې په سم انداز کې تلل دا د اسلام طریقه ده. دا لاره معلومه ده، د دې تلو طریقې معلومې دي. نن سبا د عام روډ چې دی جی ټي روډ او یا د عام د شاخ روډونه چې د دې اصول یو شانتي او د موټروی اصول بل شانتي. هر څوک وایي یاره د موټروی دا اصول ډېر ښه دي، هر څوک وایي چې یاره د موټروی دا پولیس هم ډېر ښه دي. بالکل بې ځایه به د تنګۍ نه هغه د خپل هغه د مقصد خبره به سره کوي او د هغې نه خوا به د تنګۍ نه دا ولې و څومره چې یو شی د ګډو وډو لارو نه او د دې نه سمې خبرې ته راځي نو امر هغه اصول سمیږي. نو اسلام ته د اول نه صراط مستقیم ویلی دی او دې نورو ته ویلي دي ګډې وډې لارې. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. دا اسلام سم لار ده په دې پسې ورځئ او ولا تتبعوا السبل د شاخونو ماخونو په دې روډونو ډېر مه ګرځئ، په دې پولو مولو په دې بارو مارو په دې کندو کپرو ډېر مه ځئ، ځکه چې فتفرق بكم عن سبيله بیا به د هغه اصلي لار خطا شي. او لا چې په موټروی مزل کوي اصول د کندو کپرو هغه خپلی وایي چې اصول دغه ښه دي او زم به په موټروی باندې نه دي د هغې خپل اصول دي. نو دا هغه بنیادي خبره ده په اسلام باندې د عمل کولو. دا په دې سړی ښایسته ښکاري، په دې کې آرامي، په دې کې منزل ته سړی رسیږي، په دې کې سړي ته سکوني اطمیناني. دا نو دا دعا غواړه او دا دعا یې ورته په دې الفاظو وښودله. بیا تاسو په دې خبره باندې ګورئ ناشنا خبره خو دا ده چې یو بنده دې په اهدنا الصراط المستقیم باندې دعا غواړي او دا دې بیا لا قبلیږي هم نه. دا څنګه ممکنه ده؟ یعنی الله تعالی چې هغه ته دا پته ده چې دې بنده ته د هدایت ضرورت دی نو دا به ویلی چې یاره زما نه هدایت غواړئ، په کومو الفاظو یې غواړئ نو ستاسو خپله خوښه ده چې په کومو الفاظو یې غواړئ. لیکن الله تعالی د انسان د هغې حالت مطابق داسې الفاظ راولېږل چې ته داسې وایه. یعنې د دعا چل یې ورته وښودو، په خپله یې ورته د دعا چل وښودو. لکه بلا تشبیه داسې ده چې لکه ته یو سړي له ورشې د هغه په لاس کې یو کار او ته ورته وایې چې یاره جي زما ضرورت دی، هغه وایي دا پرېږده ضرورت مړه ډېر غټ شی دی، یو غټ شی مې په لاس کې دی او تا ته څه فایده در رسول غواړم. وایي څه؟ وایي ته یو درخواست زما په نوم ولیکه، داسې داسې پکې ولیکه، ډېرې پیسې راغلي دي او ډېر غټ پوسټ راغلی دی او فلانکی شی راغلی دا تاله در کوم. نو چې ورته وایي چې زما په نوم درخواست ولیکه او په دې دې الفاظ یې ولیکه او دا ته چې کوم شي در راغلی دا پرېږده غټ شی دی هغه دله در کوم، نو بیا به یې نه در کوي دله. نو چې نه در کوي نو دا خو به یا ډېر واده خلاف سړی او یا به مجبوره کېږي یا به د چا نه دباویږي. نو الله رب العالمین خو نه وعده خلاف دی او نه مجبوره کېږي او نه کمزوری کېږي او نه ترې نه یېرېږي او نه دباویږي. نو چې دعا چلیم راته په خپله وښودو چې راته وایه چې اهدنا الصراط المستقیم، نو چې مونږ اهدنا الصراط المستقیم غواړو دا وایو، نو بیا څنګه کېدی شي چې بیا به مونږ ته هدایت نه میلاویږي؟ بیا که نه میلاویږي دې معنا دا ده چې مونږ به څه چل ول کوو. لکه سړی درخواست ولیکي هسې چې کارې پارې راکاږي چې د چرګانو خپې راکاږي. زمونږ والد صاحب چې به مونږ ته قارېده چې مونږ به خطونه په اول پرایمرۍ کې چې وو نو خط به هم داسې ښه نه و چې راته به یې وکتل یې پرېږده مړه سره چرګانو خپې دې راښکلي. دا دې بیا
نو بیا به هم کوشش کوو چې یاره ختم ښه شوې. نو څلورم جماعت کې چې زه بیا ومه نو د ما تختې به ټوله نه مزېداره وه. نو استاد به راته وایي چې غټه ناراستي در پکې داره چې سارې لیکې. نو یې سارې مه لیکه، د شپې نه یې لیکه. زه چې به سار سکول ته روانېدم نو په لاره کې په خوړګۍ په غاړه کېناستم نو وبه مې لیکه. نو هغه به راته وایي دا دې اوس لیکلی دی. دا چې د بېګا لیکلی وی نو ډېره به ښه وه، دا به وچه شوې م وه دا تختې. نو چې ته څه کارې پارې راکاږې د چرګانو خپې، نو هغه په خپله بې پوهېږي چې دا بېګار کوي. تاسو به اهدنا الصراط المستقیم او کله غوږ ګرئ او کله خپه په یوه خپه ودرېږئ او کله به دوه ودرېږئ او کله یو خوا توجه کوي او کله بل خوا توجه کوي. او یا وایي چې اهدنا الصراط المستقیم خو زړه کې د هغه څه نه وي، زړه نه نه غواړئ، نو بیا به ځکه نه میلاوېږي. یا غواړئ او الله تعالی درته ووایي چې دغه لار ده، خو ته بیا ځې نه. ووایي چې چترال ته کومه لار تللې ده، وایي چترال ته دا لار تللې، په دې لورۍ به خېږي داسې. نو ته بیا چې ګورې هلته په خوړونو کې چې ته کې یو کمر لاندې ناستې او د بل کمر ته ډډه والي، بیا وایي یاره جي چترال ته کومه لار تللې ده. نو یو ځل نه شو، دوه ځله نه شو، لس ځله نه شو، ټول عمر شو. او ټول عمر هم دا وایي چې اهدنا الصراط المستقیم، او الله درته وایي دا قرآن صراط مستقیم دی او ځې پې نه. نو الله تعالی خو دا عادت نه دی چې تا په زور راونیسي او په دې لاره دې بوځي، خو در باندې امتحان کوي. نو دا چې نه قبلېږي نو دا د انسان خپله غلطي. ځکه اهدنا هدایت، د هدایت څه معنا ده؟ نو د هدایت خو په لغت کې معنا ده الدلالة بلطف، الدلالة بلطف، په نرمه طریقه باندې چاته څه ښودل او رهنمایي کول. دلالت بلطف، چاته څه شی ښودل او په نرم انداز کې په ډېره نرمه طریقه باندې چاته ښودل. بیا د هدایت دوه ترجمې علماو کړي دي او تا په شرح تهذیب کې او په نورو کتابونو کې هم ویلي دي. او علامه جرجانی رحمه الله پر خپل التعریفات کې هم لیکلي دي چې د هدایت دوه معنی. یو معنا د هدایت دا اراءة الطریق، لار ښودل، او دویمه معنا د هدایت دا ایصال الی المطلوب، مقصد تا او منزل تا رسول. او دا دواړه معنی د هدایت دي. نو مونږ چې ما وایو چې اهدنا الصراط المستقیم، نو زمونږ مطلب دا دی چې الله مونږ ته سمه لاره وښایه او مونږه منزل ته په دې سمه لاره باندې روان کا او عمره سوا. دا دواړه معنی. جرجانی وی ہدایت سے مانا دا الدلالت علی ما یوصل الی المطلوب، الدلالت علی ما یوصل الی المطلوب، اگه شیطا رهنمایی چې هغه شی بیا منزل ته سړی رسوي. پیښور ته کومه لار تللی ده، دا روډ داسې ښکته تللی دی، ملکنډ ښکته لاړ شه بیا نوښار سره به راوګرځي. دا دلالت علی ما یوصلو. اوس که ذهن وبرسې که نه ذهن نه برسې، خو لار دغه ده، دې ته هم هدایت وایي. او وقد یقال، او دائم معنا ده چې هي سلوک طریق یوصل الی المطلوب، سلوک طریق، په هغه لاره باندې تلل چې هغه لاره منزل ته رسوي. کله کله سړي ته لار وښودی شي خو پې ځي نه. دا اوس دا هدایت چې دی د دې دا دواړه معنی دي او دې کې بعض حضراتو اختلاف کړی دی چې کله به د دې معنا ایصالي او کله به د دې معنا اراعتي. د عبدالله یزدي صاحب پکې څه خبرې کړې دي خو هغه دومره مضبوطې نه دي. هغه وایي کله هدایت متعدی کېږي بالواسطه او کله بلا واسطه، او هغه سطه کله الهی او کله لامی. نو که هدایت مفعول ثانی ته بالواسطه متعدی، نو د دې معنا اراعت ده.
او که هدایت مفعول ثانی ته بلا واسطه متعدی نو د دې معنی ایصال دی. حالانکه خبره داسې نه ده، بلکې خبره دا ده چې هدایت چې دی د دې نسبت کله الله تعالی ته کیږي او کله قرآن او پیغمبر ته کیږي. صحیح خبره ده ښکاري سړی په قرآن په آیاتونو کې سوچ کوي نو دا ته معلومي. او تا ته ما ویلي چې تفسیر د قرآن طریقه دغه ده چې په قرآن کې به ګوري. نو تفسیر القرآن بالقرآن مونږ ته دا خبره ښیي چې د هدایت نسبتونه دوه. هدایت کوونکی څوک دی؟ چاته هدایت دی هغه پرېږده. هدایت کوونکی څوک دی؟ د دې هدایت نسبت الله تعالی ته دی که بنده ته، که قرآن ته دی او پیغمبر ته دی. نو که هدایت نسبت قرآن ته او پیغمبر ته نو بیا به لازمن معنا اراءتی، بله معنا باړوي نه. ځکه چې قرآن چاله توفیق نشي ورکولی، لار ښودی شي، دا د لارې د ښودو دپاره راغلی. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. نو که بیا په لام باندې او که په اله باندې متعدي خو چې نسبت قرآن ته وشي نو د دې معنا ده اراءة الطريق. او چې پیغمبر ته وشي ګوره ان هذا القرآن يهدي للتي په لام سره متعدي شو، وانك لتهدي الى صراط مستقيم په اله سره متعدي شو. نو که په لام متعدي کیږي او که په اله متعدي کیږي د دې معنا اراءة الطريق دی. پیغمبرم لار خی او قرآنم لار. او که چرته د هدایت نسبت الله تعالی ته وشي نو بیا به کله معنا اراءة الطريق او کله به معنا ایصال الى المطلوب. ځکه الله تعالی لارم خی او توفیق ورکوي. او دا به د سیاق و سباق نه معلومیږي چې په کوم ځای کې فقط اراءت مطلوب دی معنا ده او په کوم ځای کې ایصال مقصود. لکه مثلا یو سیاق و سباق داسي چې په یو ځای کې هدایت د قرآن نه یا د پیغمبر نه منتفي شي چې ته نشي کولی، الله پاکي کوي. نو ښکاره خبره ده د پیغمبر نه کوم اهدا منتفي ده چې تا هغه هدایت نشي کولی، نو هغه کوم اهدا ده؟ هغه اراءت ده که توفیق ده؟ توفیق منتفي ده، اراءت خو کولی شي. نو چې الله تعالی ورته وایي چې ای پیغمبره ته هدایت نشي کولی، هدایت زه کوم، نو ښکاره خبره ده د دې دا معنا خو نه ده چې ای پیغمبره ته لار نشي ښودی. د لارې د ښودو دپاره خو پیغمبر راغلی. نو دا سیاق و سباق د دې خبرې معنا تقاضا کوي او دا تعیین کوي چې دلته کې په دې یو ځای کې چې د پیغمبر نه منتفي شو او الله تعالی له ثابت شو، نو دا فقط او فقط څه شی دی؟ ایصال الى المطلوب. ایصال الى المطلوب. لکه قرآن کې الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وګوره انک لا تهدی من احببت، ته هدایت نشي کولی هغه چاته چې ستا ډېر خوښ دی. نو څه معنا ده؟ لار ورته نشي ښودی؟ نه جی، لار خو ښودی شي، ځکه چې وانک لتهدی الى صراط مستقیم. نو معنا دا ده چې انک لا تهدی، ته توفیق نشي ورکولی، ته په لاره روانولی نشي من احببت چې څوک دې ډېر خوښ دی. نو چې نه دی خوښ نو هغه په طریقې اولا سره نشي. ولكن الله يهدي من يشاء، لیکن الله تعالی هدایت کوي یعنی توفیق ورکوي هغه چاته چې د هغه اراده شي. نو دینه مطلب شو بیا سو توفیق. او کله کله به فقط اراءت مطلب مقصود. الله تعالی هم اراءت کوي وهدیناه النجدین، دې انسان تم دا دواړه لارې وښودې، ښه لاره او بده لاره. د دې د معلومولو اهلیت او صلاحیت مې پکې پیدا کړ. نو دا خو یوه مسله شوه.
دویمه مسله چې دی هغه د هدایت مراتب دي. مراتب د هدایت، اصل ترجمې د هدایت خو ډېر زیات راځي، په ته به ګورې تقریبا 14 ترجمې امام سیوطي رحمه الله په ریال اتقان کې کړي، هغه به په خپل خپل ځای راځي، هغه ټولو تفصیلاتو ته خو دلته حاجت نشته. خو د هدایت مراتب چې دا هدایت ابتدا د کوم ځای نه شروع کېږي او بیا انتها کوم ځای ته ده. نو یو د هدایت مرتبه داسې ده چې هغه تمام مخلوق له شامله ده، چې د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام نه فرعون تپوس کوي چې ستاسو رب څوک دی؟ نو هغې ورته وایي ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. زمون رب هغه ذات دی چې هر مخلوق له د هغه مناسب پیدایش ورکړه او بیا ورته د ژوند د تېرولو طریقه وښوده. مرغې د هوا دپاره پیدا کړې وه، نو هغې له وزرې پیدا کړې او بیا ورته د الوتو چل وښوده. د الوتو چل ورته تخې که دا په یونیورسټۍ کې زده کوي، که دا د ده دپاره چېرته کې کالج د الوتو په هغې کې زده کوي، خو زده کوي. ستا هواباز خدای خبر څو کاله لګیا یي او هغه ایله بیا په آخر کې جاز والوځئ، او د مرغۍ بچی خو چې ایله وزرې پخې شي نو بس بیا لګی یې الوځي، او دا مرغۍ ورته راغونډې او دا چغاره خیږي او دا خوشحالېږي چې د فلانکۍ بچي چې دی نو دا لکه ته به د ماشومانو چې دا د ګوډۍ ودی او دا ورته راغونډې او دا خوشحالي کوي. داسې یو ځل ما ولیده، دا خارونه کوي که څه داسې چغه چوغه او دا ډېر شی راغونډي، دا څه چل دی دا چې د مرغۍ بچی الوځي، د مرغۍ بچی الوځي، خوشحاله وته او دا یو به ورته په خپله ژبه کې به ورته سوي چې داسې چلو کوه بل به همت یې وله اوچتو. همت مۍ د اوبو دپاره پیدا کړی او نو هغه مۍ ته یې د لامبو چل وښود. او تاسو کې به ډېرو خلکو له د لامبو چل نه ورځي. زه چې په ماشوموالي په سکول کې وم نو 6 قسمه لامبو راتله، پوهېږې په خبره د یو لاس لامبو په یو طرف او په شا باندې به داسې سملاستوم لامبو به م والاو، په اوبو کې به داسې ولاړو چاته به پته نه لګېده چې دا او کویه به ډېر زیات جوور جوور و. هلته کویه زموږ په کلي کې و دی، کویه به ورته موږ وایي. کله کله به ایله زموږ خپې ښکته ولګېدې دومره ډوبو، پای کې به داسې ولاړو په خپې به م والې او خلکو به وایي چې دا پکې موږ وایي دا دغه ځای پورې دی نو، او منځ کې ډېر ډوبو خو موږ به یې نه ډوبولو، لامبو به م واله. 6 قسمه ما ته یاد اوس به رالی نه راځي کېدای شي ځکه ډېره مودم په روان اوبو کې یا په ډنډونو کې نه دي لامبلي. نو دا لامبو به ته زده کوې او هغه د مۍ بچي له په خپله د پیدایش، خو چې په کومه ورځ پیدا شي نو ډوبۍ یې د اوبو، په کومه ورځ چې پیدا شي په هغه ورځ به د لامبو چل ورځي، ایله یې لم په هغه ورځ ورځي لامبو. الله تعالی د لامبو دپاره پیدا کړي دي نو لامبو یې ورته وښود. او دا د بیزې او د ګډوري ګډې بچی چې دا چې پیدا شي نه په هغه ورځ باندې په هغه ورځ ودرېږي او بیا د مور سینه روي، ځای ورته معلوم وي چې دې ځای کې د هغه د خوراک شی دی، بس هغه ځای کې خوله تپوي. نو دا ورته چا ویلي چې دلته ستا د خوراک انتظام دی؟ اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نو دا الله تعالی انت دا هدایت دی. او د دې نه علاوه دا خو 2-3 مثالونه شو، بیا دنیا کې څومره مثالونه دي. هغه ته دا وښودله چې ته به د مور دا سینه څنګه روي، دا چل یې ورته وښود، هغې نه پی خو داسې نه راپوهېږي. مرغۍ بچي ته یې دا وښوده چې ته دا خوله وازه وازه کوه، هغه پلار او مور یې راځي او څه ورله راوړي او ده دا خوله وازه نیولي، نو هغه وله په دې خوله کې کله څاڅکي وکړي کله وله پکې هغه دانه وه، بس ده ته یې ته خوله وازه نیسه او چغ چغ کوه بس هغه راوړېدله. دا ورته چا ویلي چې ته چغې وباسه او خوله وازه وه نو هغه به راوړېدله. قرآن بل ځای کې چې دا سورة النحل کې وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. دا دغه ته د شهد او د مچۍ ته دا څومره کارونه ورته الله تعالی ښودلي دي، خو به هلته راځي بیا. اعطى كل شيء خلقه. د سوی بچي ته یې منډه ښودلې ده، د زمري بچي ته یې ښکار ښودلی دی، د بیزې بچي ته هغه د خپل ژوند طریقه چې هغه چېرته کې
आवाज کوي نو د بیزې یو شان دی आवाज دی او د ګډې بل شان دی او د خر بل شان دی خرو ته د आवाजونه چا ښودلي دي هر خر یو شان تیانیږي بس دا د الله تعالی یو نظام دی اعطى كل شيء خلقه نو دا هدایت خو عام شو یو هدایت هغه دی چې هغه انسانانو او د پیریانو پورې خاص دی چې هغه د گمراهۍ او د سمې لارې د معلومولو هغه تمیز دی په انسان کې د دې خبرې اهلیت شته چې دی سمه لاره او بده لاره وپېژني د څه حده پورې خو دی پېژندی شي په خپل عقل د څه حده پورې خو د هغې حد نه اخوا بیا چې بل څوک یې پوهوي نو د پوهې صلاحیت پکې شته بالکل د آخره پورې د خپل عقل نار څه نشي معلومولی په دې خو مخکې خبره شوې ده خو د څه حده پورې تلی شي او باقي خو دا دی چې دا اهلیت او صلاحیت پکې دی چې که څوک یې په سمه لاره باندې پوهوي نو د پوهېدو طاقت او صلاحیت پکې شته او دا په دې نورو څیزونو کې نشته غواګانې او میخې او ګډې او بیزې چې دي نو هغې کې د حرام او د حلالو د پېژندو اهلیت او صلاحیت نشته بعضې نور صلاحیتونه به پکې لکه په دې سپو کې بعضې صلاحیتونه دي بارود به معلوموي غلا به معلوموي څه شی به معلوموي والله عالم چې معلوموي که نه معلوموي خو داسې عدالتي خبره نه ده او نه داسې دلیل دی چې سپي معلوم کړه جوړ دا انسانان بې اعتمادش ګواهان شو سپی جوړ قابل اعتماد ګواه شو دا د انسانیت توهین دی چې د انسان په خبره اعتماد نه او د سپي په خبره اعتمادي چېرته دا کارونه ونه کوي دا تا د انسانیت توهین وکړو چې انسان بې اعتماده شو سپی اعتمادي شو البته دا نه چې څه مدد به کوي په تحقیقاتو کې د ده دا خبرې او د ده دا عمل به په تحقیقاتو کې څه لاین کېدی شي چې ورکړي نو څه مدد به ترې اخیستی شي خو دا نه داسې دلیل نه دی نو دا صلاحیتونه به پکې خو د ښه او د بد د تمیز صلاحیت پکې نشته نو دا د انسان دپاره قرآن بیا وی چې وهدیناه النجدین وهدیناه النجدین دته هم دا دواړه غټې غټې لارې وښودې نجد مرتفع اوچت ځای لکه ته به وایې چې یو غر دلته دی او بل غر دې خوا دی نو دا نجدین دا د ښه او د بد په منځ کې دا تمیز دومره واضح دی لکه د دوو غرونو په منځ کې دا تمیز یو غر دغه دی او بل دغه دی دې کې التباس نشته نو دا بیا فطری صلاحیت او اهلیت شو په انسان کې د هدایت د اغستو درېمه مرتبه چې دا هغه دا ده چې الله تعالی ولا پیغمبران راولیږي او لارې ورته وښیي انبیا راولیږي کتابونه راولیږي او هغه انبیا او هغه کتابونه خلکو ته سمه لاره وښیي چې دا د الله تعالی د رضا لار ده دا کوئ او هغه بله د نافرمانۍ لار ده دا مه کوئ نو هغې دپاره بیا وایي چې وانک لتهدي الى صراط مستقیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى واما ثمود فهديناهم دا چې څوک وایي چې هدینا الله تعالی ته نسبت شي او یا مفعول ثانی ته برای راست نو د دې نه مطلب توفیقي نو دلته خو توفیق مراد نه دی ځکه چې هغې ته خو توفیق نه ملاو شوی خو په دې کې د عبدالله یزدي هغه خبره هم درسته نه ده هغه وایي چې د توفیق نه بعد بیا دی گمراه څنګه شو نو ما ولې د مؤمن ایمان نه راتلو نه پس سړی بیا گمراه کېدی نشي دا دلیل هم غلط دی او تش منطقي دی که نه قرآن به ډېر نه ویلی نه هغه دا دلیل ویلی دی چې واما ثمود فهدیناهم ثمودیانو ته هدایت نه و شوی ځکه چې هدایت شوی وی نو بیا فاستحبوا العمى على الهدى به ولې وی نو مې بیا قرآن دا دعا ولې غواړي موږ ته وایي چې داسې وایه چې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا ځکه دا ممکنه ده که نه چې سړي ته هدایت ملاو شي او د هغې باوجود بیا هم شي په غلطه لاره روان شي ولې بعضې خلک مرتد شوي نه دي عبدالله ابن سعد ابن ابي سرح او هغه بل عبدالله ابن جحش چې دی د حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها خاون چې هجرت حبشه یې وکړو په حبشه کې بیا لاړ مرتد هم شو په بیرته عیسایي شو بیا مړ شو
او دا عبدالله ابن سعد ابن ابي سرح هم لاړ مرتد شو، اگر چې بیا وروسته دی وایي مسلمان شوی دی، ښه خبره ده چې مسلمان شوی. نو د ایمان نه بعد خو ارتداد ممکن دی، نو دا مه وایه چې د هدایت نه بعد ضلالت ممکن نه دی. داسې وایه چې په تاریخ کې دا خبره ثابته نه ده چې سمودیان په سمه لار راغلي وو، داسې وایه، ځکه دا معنا نه ده. واما ثمود فهدیناهم معنا دلته توفیق نه دی. ولې داسې دلیل مه وایه چې دته د هدایت نه بعد بیا ګمراه ولی شو، بلکې داسې دلیل وایه چې دلته توفیق معنا ځکه نه ده چې په تاریخ کې دا خبره ثابته نه ده چې هغه په سمه لار راغلي او ایمان نه راوړی، بلکې هغه منکر شوي وو. نو د هدیناهم معنا دا ده اریناهم الطریق، لار مو ته وښوده. څلورمه مرتبه چې دی هغه توفیق دی. توفیق چې الله تعالی چاله دا سمه لار ورته ومښي او بیا ورته توفیق هم ورکړي او په دې سمه لاره روان هم شي. لکه ولکن الله یهدی من یشاء، الله یجتبی الیه من یشاء ویهدی الیه من ینیب. الله تعالی هغه چاله توفیق ورکوي چې انابت پکې. نو دا معنا ده توفیق څلورمه مرتبه شوه. توفیق ولا ورک. د توفیق د ورکولو نه بعد بیا استقامت دی او ربط القلب دی او زیادت الهدایت دی. دا پکې بیا پنځمه مرتبه ده چې توفیق میلاو شي خو بیا په سختو کې او په مشکلاتو کې بیا ټینګم شي او بیا پریدي نه لار، او څومره چې مشکلات زیاتېږي نو دی هغومره په ایمان زیات مضبوطي. نو دې ته بیا وایي استقامت او ربط القلب. دینا کله تعبیر په استقامت سره کوي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، او کله په زیادت الهدایت او ربط القلب سره کوي لکه انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. انهم فتية آمنوا بربهم او وزدناهم هدى. نو د دې زدناهم هدن ترجمه کدا کې چې زیات هدایت هم مولا ورکړو، یعنی توفیق هم مولا ورکړو، استقامت هم مولا ورکړو، او وربطنا على قلوبهم او په سخت او په مشکلاتو کې مو داغي خصوصي مدد کړو چې زړونه کلکو خویدل نه واپس کېدل نه. دا پنځمه مرتبه شوه چې سړی په مشکلاتو کې هم ټینګ پاتې شي، استقامت اختیار. او د مرګ پورې او د استقامت معنا دا هم ده کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فمن مات علیہا فقد استقام، کہ پہ اسلام مرشو نو دے مستقیم دے. فمن مات علیہا فقد استقام، نو استقامت نو دیتا دام دے ہدایت مرتبہ شو چې د مرګ پورې په ہدایت باندې ټینګ پاتې شي، او چې د مرګ پورې په هدایت باندې ټینګ پاتې شي نو بیا شپږمه یو بله مرتبه ده. بیا هغه دا ده چې هدایت معنا دا ده چې د جنت د دروازې لار به درته وښیي نو جنت دروازې ته به دننه شي. الله دې زموږ نصیب کړي. هلته هم هدایت لفظ راغلی چې وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. دا مراحلونه چې سړی تیر شي په قیامت کې، د قیامت ورځ ده، د قیامت زلزله ده، قیامت قائم شو، قبرونو نه خلق را پاسې د بربند او خپیابله، او بیا عملنامې تقسیمیږي، بیا د هغې نه بعد حساب و کتاب دی او میزان دی، وزن الاعمال دی، بیا د هغې نه بعد صراط دی او په هغې باندې تېرېدل دي. نو د دې دومره مرحلو نه چې سړی تیر شي نو جنت ته ننوځي نو وایي به چې الحمدلله الذي هدانا لهذا. دا هدایت چې راله راکړه نو دا ډېر د الله تعالی شکریه ده، ډېره لویه مهرباني ده. ځکه چې وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، په دې مرحلو کې خو په دې پاټکونو را تېرېده خو ډېر ګران کار و. که الله تعالی نه وی راوستي او دې ځای نه وی را رسولي نو دا خو په خپل وس ډېر ګران کار. نو دا د هدایت هغه شپږمه مرتبه ده چې سړی جنت ته دننه شي.
او چې جنت ته دننه شي نو فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. بس دا خو بیا کامیابی ده نو، بیا په کې خو د ناکامۍ سوال نه پیدا کړي. نو د هدایت د ابتدا نه والا د انتها پورې دا پاټکونه دي او دا هغه پړاوونه وو. صراط مستقیم، صراطن دا په اصل کې وایي صراطن دی، صراط په سین سره، او سرطن او استراطن تیرولو ته وایي. لکه سړی یو شی داسې راوالی غونډې تیر کړي، داسې لکه ګولۍ تیره کړي، نوړی تیره کړي. نو دې لارې تم لار په دې وجه وایي چې دی دا راروی او دا لاروی چې دی راه رو، راه رو پښتو کې ورته مونږ راروی وایو، راروی وایي څه راروی سړی دی په لاره روان، ابن سبیل. نو دی دا تیری، دا لاره داسې روانې ته به وایي چې دا خلک تیری داسې لاره په ځای پرته ده، هغه چې پرې روان وه نشته. او د تیرولو دا مفهوم چې دی دا په دې ګاډي کې چې سړی ځي نو ډېر ښه وه، سړی وایي چې رانغاړي، دلته ډېر ښه مفهوم. رست به یو آیت کې راشي، هغه سورت المؤمنون ده کوم سورت دی؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، سورت فرقان دی. نو الته چې هغه کوم آیت دی کنه، نو ما دا خیال او ما پروس کال ترجمه کې دا ویلی چې د دې آیت تعلق ورې زیات د ټریفیک سره دی، چې وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، دا الله سم بندگان هغه دي چې په ځمکه باندې ښه د سړیتوب په طریقه ځي. او اذا خاطبهم الجاهلون، او د جاهلانو تر مخامخ شي او را نیغ شي نو قالوا سلاما. دا د پیاده وتلو دپاره هم دی، خو ګورې که سوچ کوې نو دا د ټریفیک او د دې روډ دپاره ډېر یو دا چې يمشون على الارض هونا، چې ډېر سپیډ به نه وهي، په لاره به مستی نه کوي چې کله د ګاډي یو طرف ته ځي لارې او کله بل طرف ته ځي، چاله لا وروسته وله خلک ارنې ورکوي او دی وله لار نه ورکوي، یا ورته هغه لایټونه ورکوي او دی وله لار نه ورکوي، نو نه ځي او نه لار ورکوي. هونا بس په معتدل رفتار ځي، ځکه خو یې په دې موټر ویز باندې باقاعده د رفتار دپاره یو لیمټ مقرر کړی دی. د ټرکونو مرکونو دپاره 100 سپیډ دی او د وړو ګاډو دپاره 120 دی، دې نه به زیات نه ځي، کنی بیا به جرمانه. هاونن بس په احترام بیا دا چې کرښې پکې ورکړي په خپله لار ځه، چې د لې نه بلې لارې ته اوړې نو بیا به وایې انډیکیشن به ورکړي، اشاره به ورکړي چې زه دې خوا راځم. هاونن پس اصولو په طریقه د سړیتوب په طریقه وایي زه لږ، نو ته به د سړیتوب په طریقه دی، خو هغه بل به راته کله او د نه ګاډی مخکې کې ورسې برن برن به درته وګورې، اشارې به درته ولګي چې ځکه نرې نو راځه راپسې، نو ته به پسې بیا څه کوې؟ بیا به یې ورېږه ښه چې پوهېږو. نه نه نه، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بس ته ورته یاره جي زه داسې نه کوم، زه دا کار والا ته کوې نو کوه، ستا به څه مستی په زړه کې زه نه کوم. نو دا به هر حال صراط ابتلا ته وایي. بیا په سواد سره دا سین بدل شوی دی نو لارې ته وایي. او مستقیم ضد منحنی دی، استقامت، استقامت کږه وږه لاره نه ده، سمه لاره ده. پښتو کې خو کله کله موږ ترجمه کوو نیغه لاره، خو د دې نیغه نه په دا مفهوم راځي، نیغه خو معنا دلته بالکل سیده بیدم ده، خو د نیغه نه یو دا معنا هم راځي چې بالکل ولاړه په ولاړه نیغه ده، لکه په غر چې خېږي، نو دا خو ګرانه ده. نو ګوره ګرانه خو ده، ځکه چې اسمان ته ختل او جنت ته تلل څه اسان کار خو نه دی. نو خرشکا خو به د باندې لګوي، څه نه څه ساه خو به دې راماتوي، څه نه څه تکلیف خو به وي، څه لوږې او تندې خو به پکې وي. خو دلته معنا دا ده چې مستقیمه معنا دا سیده تلې ده، دا سمه تلې ده، دا بله سړي نه خطا کېږي نه، سمه لاره په دې پښتو کې ورته بیا موږ سمه لاره. نو اهدنا الصراط المستقیم، د هدایت چونکې مونږ چې کومې معنی وکړې هغه درې واړه معنی بدلته کوو، درې د معنی د دې سره مناسب دي. اهدنا وښایه مونږ ته صراط مستقیم، سمه لار. اهدنا الصراط المستقیم، روان کا مونږ په سمه لار. ایصال الی المطلوب، روانول، توفیق راکه د سمې لارې. اهدنا الصراط المستقیم،
د مرګ پورې مونږ ټینګ پاتې کا په دې سمه لار اسنه چې روان پې شو په دې منځ کې بیا چېرته پرې نه دو نو دا توفیق هم راکا خپل مدد را سره شامل حال کا چې په دې لاره باندې روان یو نو دا معنا شو والصراط مستقیم څه ته وایي نو د دې خو د تفاسیرو ډېرې معنی کړي دي خو مطلب یو دی اسلام صراط مستقیم دی نو اسلام څه ته وایي خو دغه د کتاب الله او د سنت رسول اتباع ته وایي قرآن صراط مستقیم دی وهذا صراط ربک مستقیما دا ستا د رب طرف ته سیده لار تللی قرآن وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه دا قرآن صراط مستقیم دے دے پسے ور پسے ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله پا گڑ وڑو لارے مزئی کنی دا اللہ دا لارے نبا گڑ وڑ شئی بے طرف بش حدیث کم راغلی دی وهو الصراط المستقیم وهو الذکر الحکیم دا قرآن صراط مستقیم دے نو دا بنیادی خبر شوا چې مونږ ته د دې قرآن لار وښایه مونږ له توفیق راکړه چې دا قرآن راته څه وایي چې په دې روان شو بیا د دې نه بعد صراط الذین انعمت علیهم لار د هغې خلکو چې تا په هغې باندې فضل او انعام وکړو ګورئ په یو څیز کې یو تھیوری او نظریه یو پریکټیکل او عملی یو خبره چې په صحیح طریقه باندې سړی زده کول غواړي او یا څوک یې چاته ور زده کوي نو هغه ورته هغې یوازې الفاظ نه ښیي بلکې د هغې ورته عملی هغه تجربه هم ورته وښیي دا یورپیان دي دا ډېر د بلا زامن دي زه په دې باندې به حیران وم چې دی په دې سبق کې څومره جدوجهد بیا کوو زما به ورته عقل زه به ټول ما به دا سوچ کوم چې دا چې په دې درس په دوران کې د سبق په دوران کې دا څومره ځان وجني بالکل نو ته به وایې چې د دې مطلب نر دی او که ښځه ده خو هغه یو پیریډ ته داسې کار وایي چې ته به وایې چې د دم دا کار دی بل کار یې نشته او که په دې کې مړ شو نو هم خیر دی ته به د هغه د هغه کردار نه دا معلوم کړي دومره محنت کش قوم دی زه خو دې ته حیران یم ما به دعا کوله چې الله تعالی داسې څه غیبي نظام برابر کړي چې دې خلکو په زړه کې د اسلام نه نوځي موږ خو ناراستان یو نو کوشش به یې دا و چې یو لفظ ضایع نه شي حالانکې هغه څه خو تنخواه خو هغه تاسو هم میلاوي که په گپ شپ کې تېرې هغه هم د گپ شپ قایل دي پروا نه ساتي خو دا مونږ په ذهن کې چې کوم تصور دی چې دا لوپر خلک دی او دا د لوپري پکې شته خو چې د کار وخت نو بیا به ګورئ کار د ډیوټۍ ټایم کوي نو ډیوټي از ډیوټي ډیوټۍ کې بیا به انګه بنګه نه دا قصې میسې چې خلک د یو بل سره دا په دې پارکونو مارکونو په دې لارو کوڅو په دې څیزونو کې دا انګا بنګا وي خو د ډیوټۍ ټیم چې په هغې کې به ګورئ غیر سنجیده خبرې نه وي هغې کې ځان داسې کړي چې بالکل بهرحال یو خبره را یاده شوې وه خو درس سره تعلق نه دی نه ویم ما به وبه ویم درته خو د هغې محنت خبره مې کوله چې بالکل داسې چې څه شی ته تپوس کوم چې څو پورې پوی کړی نه نو هغه پورې دې نه پرېږدي څو پورې پوی کړی نه نو پرېږدي دې نه نو دلته قرآن مجید هم تا ته دا دواړه خبرې کوي صراط مستقیم دا داسې شوه لکه تھیوري او نظریه دیر ته ذهني طور خبره وکړه چې ګورئ صراط مستقیم سمه لار ده د قرآن او د اسلام بیا یو عملی خبره درته کوي اوس چې دا صراط مستقیم داسې لار ده چې په دې لاره باندې ګورئ خلک تللی دي او چې کوم خلک پې تللی دي نو هغوی منزل ته رسېدلي دي او یوازې دا نه چې منزل ته رسېدلي دي بلکې په ډېرو اعلی نمبرو باندې رسېدلي دي منزل ته پاس شوي دي A1 ګریډ یې اخیستی دی او یوازې A1 ګریډ نه دی اخیستی انعامونه یې اخیستي دي ځکه خو دا تعبیر وکړو انعمت علیهم دا خو د انعامونو لار ده یو دا چې دا عملي لار ده ځینې خلک خبرې کوي خو د هغه خبرې عملي کېږي نه
لکه د فلسفي او د پیغمبر په منځ کې دا فرق. پیغمبر چې کومې خبرې کوي نو هغه عملي کېږي او د عمل سره تعلق وي. پیغمبر داسې خبره اډو چرته نه کوي چې په عمل کې فیل شي. یو خبره پیغمبرانو کې یو پیغمبر د دنیا داسې یوه خبره نه ده کړې چې هغه په عمل کې ناکامه وه، چې عملي شوه نو خلکو ویل دا خو ناکامه ده. پیغمبر صرف داسې هوایي خبرې نه کوي، خیالي پولاونه نه پخوي، هسې په هوا کې خبرې نه کوي. فلسفیان وایي چې سیړه راله بس هغه وایي نو په هوا کې لګیا که په عمل کې راتله او که نه راتله، که په عمل کې صحیح ثابتېده او که غلط ثابتېده، خدای وایي نو د ده د عمل سره کار نه وي، دی ذهني عیاشي کوي. بس دی وایي ما داسې خیالات دي، نو ټول په خیالي دنیا کې دی ورکي. نو دا تا اول دا وی چې ګوره دا زه چې درته کوم صراط مستقیم ویمه دا چې د فلسفیانو صراط مستقیم نه دی چې د عمل سره اډو تعلق نشته یا په عمل کې ناکام دی. دا داسې صراط مستقیم دی چې په دې باندې عمل شوی دی، په دې خلکو عمل کړی دی، په دې لاره خلک تللی دي، او په دې لاره چې تللی دي نو 100% داسې خلک پکې شته چې 100% درست دي، بلکې د دې نه هم ډېر زیات درست دي. او بیا په دې لاره باندې په تلو کې هغوی یوازې دا نه چې دا منزل معلوم کړی دی او خپل پړاو منزل ته رسېدلي دي، بلکې انعامات یې اخیستي دي، او هغه انعاماتو هغه ډېری لا اوس هم ولاړ دی، هغه انعامات لا ختم شوي نه دي. قیامت پورې د انعامونو دروازې کلاو دي. اوس که ته نرې او په دې لاره ځې او په صحیح معنو کې په دې لاره د اصولو مطابق مزل کې، نو دومره انعامات دي چې په کروڑونو او په اربونو انعامات ګټلی شي. ته پیغمبر نشي جوړېدی او صحابي نشي جوړېدی، خو صحابي او د پیغمبر نه علاوه هم نور انعامات شته، نورې مرتبې د صحابیت او د پیغمبرۍ نه لاندې هم مرتبې شته، هغه مرتبې درته حاصلېدی شي. بر خود نظر کشاز تهی دامنی مرنج در سینه تو ماہ تمامی نہادہ اند. ځان ته لږ وګوره او ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. دا ستوري چې دي دا سپوږمۍ او دا ستوري دا خو ستا اولنی پړاو دی. ته کېدی شي چې داسې قدم جوړ کړې چې هغه قدم یو دلته لګي او بل هلته لګي او بل پسې د هغې نه خوځي. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی ضد میں ہے گردوں. دا اسمانونه خود د انسان یو قدم دی، ستا منزل لدے ناخوال. تیرا جہاں ہے وہی جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے. دا جہان نه دی، جهانونه نور دی، جهانونه نور. نو دا تا ته وایي چې په دې لاره ځه او انعامونه او انعامونه دي، انعامونه او انعامونه دي. یو دا. دویمه دا ده چې دا لاره همیشه دپاره د تلو قابله ده، دا لاره کینسلیږي نه، ځکه چې په دې منعم علیهم کې چې چاته انعامونه ملاو شوي دي په هغې کې داسې خلق شته چې هغه اوس هم په دې دنیا کې موجود دي. ضروري نه ده چې هغه د دعوه وکړي او یا خلق د هغه په باره کې دا ووایي چې هلکه هغه په منعم علیهم کې دی شامل دی. خو هغه منعم علیهم تعبیر چې قرآن کوي او تفسیر چې قرآن کوي سورة نساء کې، نو هغه وایي من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. هغه یوازې انبیا نه یادوي، ځکه ته به وایې چې انبیا خو په دې لاره تللي دي، خو هغه زمانه خو لاړه، په هغه زمانه کې دا لار ټیک وه. نه، قرآن دا وایي نه، د قیامته پورې به په دې لاره باندې خلک ځي، پیغمبران پې لاره او 3 کسان نور پاتې دي، او د قیامته پورې د دې 3 کسانو دروازې بند نه دي. د صدیقیت دروازه نه ده بنده شوې. ولې صدیقیت پیغمبري ده؟ په دې هم څوک نه پوهېږي. یاره جی بس صدیق صرف صدیق اکبر و بیا ختمه ده. نو صدیق اکبر خود صدیق و او واضح و پای کې خود هغه د صدیقیت نه خو څوک انکار نشي کولی. خو دا کوم دلیل، دا دلیل چا ویلی دی چې عملا صدیقیت نشته؟
ولې دا صدیقیت چې را پیدا شي او صدیق چې را پیدا شي نو دې څه معنا ده چې دا اسمان نه به اعلان وشي چې فلان کې صدیق دی؟ یا د صدیقیت دا دروازه چې بنده ده نو ولې دا هم څه پیغمبري وه چې ختم نبوت راغی نو ختم صدیقیت هم راغی؟ ته دا ویلی شي چې د صدیقیت اعلی مرتبه هغه ابوبکر صدیق په هغې باندې فایز، نو په دې کې د چا اختلاف دی؟ نو دارنګې ورپسې شهدا دي، داسې ورپسې صالحین دي. نو نه د شهادت مرتبه ختمه ده او نه د صالحیت مرتبه ختمه ده او نه د صدیقیت مرتبه ختمه ده، دا د قیامت پورې دا مرتبې به وي. او دا ضروري نه ده، دا د ایمان حصه نه ده چې موږ د ته اوس ما ته وایې چې یاره جي په دې زمانه کې صدیق څوک دی چې زه یې ومنم، نو ما دا که ته معلوم نه م کړې نو ته بیا مؤمن یې، خیر دی مه یارېږه. قیامت کې بس تا نه دا تپوس نه کوي چې په دې زمانه کې صدیق څوک او په دې زمانه کې شهید څوک او په دې زمانه کې صالح څوک، دا تپوس بس تا نه کوي. نو دا عقیده مه ساته چې خامخا به زه معلوم کړم نو بیا به، او دا هم مه وایه چې د دې دروازې بندې دي. او دا د قرآن مجید یو بل اعجاز دی چې قرآن مجید کې دا کمال دی چې هغه وایي چې تا انسان خو مونږ ته علم دی، الله تعالی ته علم دی چې په انسان کې کومه کمزوري ده. الله تعالی ته علم دی چې د انسان کمزوري دا ده چې دی ځان له یو ماډل غواړي، نه چې په یو لاره ځي یو شیخ پلی نو دی یو نمونه غواړي. نو دا ماډل او دا نمونه علی فرق المراتب دا به د قیامت پورې موجود وي، ځکه چې د انسان تربیت به انسان کوي. اکبر الہ آبادی ډېره ښکلې خبره کړې ده، غالباً اکبر وہی کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں. کتاب خو سړي ته الفاظ او د هغې معنی وایي، خو د انسان نه چې انسان جوړوي نو دی ته انسان جوړوي. دا د انسان ذمہ داری ده، د انسانانو نه به انسان جوړوي. آدمی آدمی بناتے ہیں. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لویه کارنامه تا تمام مخکې ویلي په هغه مقدماتو کې چې انسانیت سازي ده. څوک ملکونه فتح کوي، څوک قلاګانې جوړوي، څوک نوي ایجادات کوي، خو پیغمبر انسان سازي کړې ده. او صحابه کرام او بیا د هغې نه بعد د هر استاد او د هر معلم کار دا دی چې به د خپلو شاګردانو نه انسانان جوړوي، انسانیت سازي به کوي. دا یزکیهم، دا تزکیه دغه ته وایي، تزکیه چې دا مجالس وي، دا ناسته پاسته وي، دا د تعلیم او د تعلم دا سلسله وي، او د دې په نتیجه کې به د انسان تزکیه کیږي. دا صحبت او دا مجلس، دا د نیکانو او د مشرانو په صحبتونو کې کېناستل، دا د مجلسونو چې کوم تاثیرات، دا چې حدیث کې مرته اشاره شوې ده چې عبدالله ابن عباس دی غالبا نبی علیہ السلام نه تپوس کوي د چا سره کینم، د چا په خوا کې کینم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یو معیار ویلی دی چې من زاد فی علمکم منطقه، من ذکرکم بالله رؤیته. د چا په لیدو چې تاسو ته الله یادېږي، د چا په لیدو چې تاسو ته الله یادېږي، چې وینې نو ته به وایې یاره د الله تعالی عظمت او د الله تعالی قدرت او د الله تعالی توحید، د الله تعالی صفات. وزاد فی علمکم منطقه، او چې د هغه خبرې اورې نو ستا په علم کې اضافه راځي. او وذکرکم بالآخرة عمله، چې هغه کوم عمل او کوم کردار یې د هغه نو تا ته آخرت یادېږي، ستا د آخرت سره محبت پیدا کېږي د دنیا په ځای. نو دا معیار شو. نو دې خلکو سره کېنا، دې خلکو سره کېناسته پکار. نو د دې صحبت د وجې نه بیا اثري صحبت صالح ترا صالح کند او صحبت طالح ترا طالح کند. د نیکانه په مجلس کې، د صالحین په مجلس کې کینې نو صالح بشي، او د بدانه په مجلس کې کینې نو بد بشي. دا شی ټر کوي بند یې کنو لرې کنو دغه ته لرې کا اوس چې نه کوي دلته اوسه پورې په دې پښتو پوه نه شوې.
نو دا د صحبت اثر دی. نو صراط مستقیم او بیا صراط الذین انعمت علیہم، نو دا منعم علیہم به موجودی پار وخت. انبیاءو، نو دا انبیاءو په صحبت کې به کېناستل ضروری و. بیا چې صحابه کرام پاتې شو نو تابعین د هغوی په مجلسونو کې کېناسته. او خبره دې ته راورسېده چې اوس خو خبره تقریبا یو شانته شوې ده. خو بیا هم بهرحال زموږ خپله دا کوشش ځای په ځای ګورو چېرته د چا خواله لاړی. حاجي چلاسي بابا خبره تاسو ته ما وکړم، دا ولې وکړه؟ مونږ وی یاره چېرته یو نیک صالح سړی په کار دی چې لاړ شو د هغه په مجلس کې کینو او د هغه د مجلس څه اثر را باندې وشي. د مولانا مودودي مجلسونو لم په دې وجه تلو، او چې د دې نه علاوه په دې زمانه کې بل راته څوک معلوم شي نو هغه لمزم اډو په دې پروا نه ساتو چې خلک به څه وایي. هر څه چې وایي خلک د وایي د ما خلکو سره. خسرو وی خسرو دهلوی شاعر دے فارسی، وی خلق میں گوید کہ خسرو بت پرستی میں کند، خلق میں گوید کہ خسرو بت پرستی میں کند، آرے میں کنم با خلق مارا کار نیست. خلق پروپیگنڈا کہ دا خسرو خو بت پرست دے، وی آو زیمانو دا چاپا ما کسا کار دے و تا بت پرستی وی زما خپل فکر دے. کله کله به حق پرستی ته بت پرستی وای او کله به بت پرستی ته حق پرستی وای. نو دا تپوس د خلق زمانه نه کوي. بس اسر بالین ما برخیز ای نادان طبیب، دردمند عشق را دارو بجز دیدار نیست. نو دا د خلقو، نو بیا خلق چې سوي نو هغه دی وای خو مونږ غواړو دا چې داسې څوک وای چې مونږ په مجلس کې کېناسته. او د بعضې مجالسو واقعي داسې تاثیرات. نو دا دے صراط الذین انعمت علیہم، نو دے پریکٹیکل د توحید عملی چې دا غره عملی کار. بیا د دې دو پهلوګانو، نو دواړه پهلوګان درته ښیي. یو د دې مثبت پهلو په عمل کې او یو منفی پهلو. نو مثبت پهلو یې دا دی چې صراط الذین انعمت علیہم، او منفی پہلوی دار ہے چې غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نو دا دوارا پہلوگانے ولی ذکر کئی چې صراط مستقیم را توخایا، او صراط مستقیم بیا اغا صراط مستقیم دے چې پدیبان سم خلق تلی دی. اغا سم خلقو کی دا ټولو نه بنیادی خلق پیغمبران دی، او بیا د پیغمبرانو نه رستو بیا داسې خلق دی چې هغه د قیامت پورې به په دنیا کې موجودي. خو بیا د دې منفي پهلو بیا دا د دویمه چې څه خلق به داسې نور وي چې هغوی به وایي چې مونږ هم منعم علیهم یو، په مونږ پسې راځه، مونږ باندې هم انعام شوی دی او مونږ به تا ته سمه لاره وښایو، په سمه لاره به دې روان کړو، زمونږ ملګرتیا شروع کړه. خو هغه په حقیقت کې منعم علیهم نه وي، هغه به مغضوب علیهم او ضالین به وي. نو ته منعم علیهم او مغضوب علیهم جدا جدا وپېژنه، چېرته اشتباه در باندې رانشي. میر کاروان او ډاکو جدا جدا وپېژنه. هسې نه چې سړی ډاکو یې او تا ته وایي راځه زما قافله ده زه دې بوځمه، خرڅ به دې کي. لٹیروں نے جنگل میں شمع جلائی، مسافر سمجھ کر کہ منزل یہی ہے. ڈاکوانو ملتا کہ پا صحرا کی ڈیوی بلی کڑی دی، مسافر غریب ہوئی جدا جوڑ منزل لے چے لڑ شیلتے لٹ کی. نو دا سے لٹماران کو موجود دی. اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی رہتے ہیں، لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی رہتے ہیں. دا خضر علیہ السلام پا جامع کے دلتا پا سونو ڈاکوان اسی کی جامع غٹ غٹ مزیدار جوڑی کری دی.
अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर, कि दुनिया की उसे गए न सब दुनिया पेजने लगा। यही शेखी हरम है जो चुरा कर बेच खाता है, गली में बूजरो दलके उवैसो चादर ज़ोहरा। दा खरसवल कही दा पसान माने कन कशकोल रा चवली लिस्ता दा ख्याल है जदागी निस्बर्ग दे बजील दलक मुरस्सा कमंदहा दारंद। दा मजेदार कन कशकोल चे पैदा करा दा घट घट लस्तूनी दी न बजील दलक मुरस्सा कमंदहा दारंद। देख दन कुंडी री कुंडी द देख कन कशकोल न लांदे और दस बरगे द दे सादर न लांदे ढेर तेरे तेरे कुंडी री और दराज दस्ती ई को तहा सतीरा बीन लस्तूनी होता तो डेर लंख कारीगी खुलासुने दन न डेर ज्यादा उगदई लासुने डेर ज्यादा उगदई। नो दाब पहचान पैदा कर, दस्तार के हर तार की तहकीक है लाजिम। तो सवे घट पटके वाले रे और मजेदार कारी, दस्तार के हर तार की तहकीक है लाजिम। हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता। नो दा मवाए चे बस यो सड़े दे नो आगा दा पहचान दा इस पैदा के सिरात मुस्तकीम द पेजंदल द पारा मुनआमुन अलैहिम बद मग़दूबुन अलैहिम न जुदा पेजनी। द्वारा जुदा जुदा पेजंदल वाल ना मुस्बत और मनफी बदवाल और पागा मनफी पहलू की ब्याम दो किस्म खबरी दी। यो खबर दादा चे अगा मग़दूबुन अलैहिम ज़िक्री चे इल्म वर सर दे खुदा के बावजूद पर गलत लारा रवान दी और द्वयम दा चे इल्म वर सर द सर निश्ता न ज़िक्र पर गलत लारा रवान। जरूरत है बंद देखा करना पुख्तो पुईगी कहना पुई देखो नस्विरात मुस्तकीम। ब्याद दे और बल पहलू बानिम लगौर पकार दे। अगर बल पहलू दा दे दा खबर खुद वशवे यू दा सिरात मुस्तकीम शो और बल सड़ी शू अल्लज़ीना खु सड़ी दी कना और सिरात मुस्तकीम सिरात दे नो कुरान दा सिरात मुस्तकीम मुकद्दम को और आगा अफराद और रिजाल रुस्त टुकड़ो। सिरात मुस्तकीम मुकद्दम को और रिजाल देवर पसे को पता लगे दा असल शेदा हक दे और दा रिजाल च देता अहले हक वही दा हक न बाद दी। यो तरफ ता हक दे और बल तरफ ता अहले हक दी। मोखो पर द्वारे पसीजू हक और अहले हक बद्वारा मनुओ पर द्वारे पसे बजू हो आया पर फिक्र के और पर नजरिया के और पर अकीदा के हक मुकद्दम दे कि अहले हक मुकद्दम दी। नवाया हक मुकद्दम दे और अहले हक वर पसीदी ज़िक्र दा अहले हक ज़िक्र दी पर हक पसे वर पसीदी दा अहले हक ज़िक्र काबिल इत्तिबा दी दी पखपला पर हक पसे वर पसीदी। लगा कुरान मजीद च बल जाए किताब वही उलाइक अल्लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक्तदिह। दी पैगंबरान तो अल्लाह ताला हिदायत करे उन तो दी पदे हिदायत पसे वर पसेश इन्हें दसे वनवे चे फबिहिम इक्तदिह वही फबिहुदाहु मुक्तदिह। द पैगंबरान पदे हिदायत पसे वर पसेश का पैगंबरान पर हिदायत पसे वर पसीव और दारंगे मोर प्लार मुबारक जो कुरान बल जे के वही
چې وصاحبهما فی الدنیا معروفا واتبع سبیل من اناب الی، که واتبع من اناب الی، واتبع سبیل من اناب الی. نو کار اصل کې په دې سبیل کې دی. سبیل او صراط یو شی دی. سبیلم لارې ته وایي، صراطم لارې ته، او دغه لاره هدایت دی. نو هدایت صراط مستقیم. اولئک الذین هداهم الله فبهداه مقتده. د دې په دې هدایت پسې ورپسې شه. دا نقطه که چا زده نه کړه نو دی بیا فاتحه نشي پیژندی. د فاتحې نه مطلب نه بیا نه دی خبر. دې کې اهمه بنیادی خبره ده چې صراط مستقیم مقدم دی، او هغه خلق چې په صراط مستقیم تللی دي نو هغې ورپسې رستو دي. هغې کې انبیا دي او صدیقین او شهدا دي، خو انبیا هم په قرآن پسې ورپسې وکړ. موسی علیه الصلاة والسلام ته په تورات باندې د ایمان حکم، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دې قرآن باندې د ایمان حکم دی. قرآن نه و چې آمن الرسول بما انزل الیه من ربه. په قرآن د ټولو نه اول ایمان چا راوړی؟ ولکه اول په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړی. او خلق چې وایي چې په اول مؤمنان علی او حضرت خدیجه او حضرت زید ابن ثابت او حضرت ابوبکر صدیق، دا په امت کې وایي، دا تقسیم په امت کې دی. ورنه اصل کې خو د ټولو نه اولنی ایمان په چا راوړی؟ خود رسول الله صلی الله علیه وسلم پہ راوڑے، او رسول الله صلی الله علیه وسلم پہ ایمان هم راوڑو، او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا مطالبه موجه ته په وحی پسې ځه، اتبع ما اوحي اليك من ربك قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي من ربي. دا خبره خو دې په دماغو کې پرته ده چې قرآن صراط مستقیم دی، او په دې صراط مستقیم پسې د ټولو نه اولنی تلونکی په دې لاره باندې او د دې په تابعینو کې اولنی تابع هغه محمد صلی الله علیه وسلم. دې نه یو خبره ذهن ته راځي، او هغه خبره باندې ځان پوهول غواړي که توجه دي چې حق به مخکې پیژنې، او د دې حق د پیژنګلو نه بعد به اهل حق پیژنې. او کنه مخکې به اهل حق پیژنې، نه بیا چې هغه راته څه وایي چې دا حق دي نو هغه به حق وي، او چې هغه راته وایي چې خطا دي نو دا به خطا وي. دغه خبره امام غزالی کړې ده. المنقذ من الضلال دا هغه یو ورکوټې رساله ده. نورو کتابونو کې هم کړې ده، او نورو خلکو هم کړې ده چې خلق دوه قسم دي. یو هغه دي چې قرآن په دې خبره باندې کلک ولاړي چې صراط مستقیم مخکې پیژني، او بیا د هغې نه بعد پیژني چې هلکه په دې صراط مستقیم باندې تلونکي څوک دي. نو خیر د پیغمبر او د قرآن مثال خدا سے دی چې دا دواړه مونږ یو ځای پیژنو. یو ځای پیژندل معنا دا چې په دې کې هسې هغه د منطقیانو په اصطلاح کې هغه ذاتي غونې تقدیم او تاخیر پکې دی، خو زماني تقدیم او تاخیر پکې نشته. اجه د پیژنګلو دپاره د منطقیانو دا نقطه ټیک ده. دا ته چې په لاس کې چابي راوالی او په دې چابي باندې تاله کولاوی، نو ستا دا لاس مخکې خوځي که چابي مخکې خوځي؟ که دواړه یو ځای خوځي؟ نو وایه یو ځای هم خوځي او لاس ته مخکې هم دی. زمانه د لاس د خوځېدو او د چابۍ د خوځېدو یوه ده، خو د لاس خوځېده د چابۍ د خوځېدو دپاره موقوف علیه دي، او موقوف علیه مقدمي. نو نفس تقدیم ذاتی پکې دی. که په دې خبره نه پوهېږي چابي به کله خوځي چې لاس وخوځي، خو چې لاس وخوځي نو بیا د چابۍ او د خوځېدو د لاس د خوځېدو په منځ کې فرق زمانه پکې چې یو منټ نیم صبر وکړه لاس وخوځي نو بیا به چابي هلې خوځي؟ نه نه، یو ځای خوځي، زمانه یوی. دغه شان به دلته فرق دی. قرآن او د پیغمبر، قرآن مقدم دی او پیغمبر ورپسې دی،
خو د قرآن او د پیغمبر په منځ کې بس همدغه ذاتي فرق دی چې یو مقدم دی بل ورپسې دی، خو اتباع د دواړو جدا نو هغه د یو بل نه جدا نه ده. اتباع د پیغمبر او د قرآن د یو بل نه جدا نه ده. خو د قرآن د پیغمبر یو ځان له شان دی په دې قرآن کې چې هغه کوم بیان شوی دی. لیکن د منعم علیهم خو یوازې پیغمبران نه دي، د پیغمبرانو نه علاوه نور خلک هم دي چې هغه صدیقین او شهدا او صالحین دي. نو دلته به بیا دا خبره لږه واضحه کېږي، دلته به پکې هغه د زمانې فرق هم راځي. دلته به ګورې چې او قرآن خدا وي او پیغمبر خدا وي، خود دا سړی آیا په هغې برابر دی او که نه دی؟ دا خبره په هغې برابر ده که نه ده؟ حالانکې تا ته ما یو مثال له حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها دا هم پیش کړی چې هغې د پیغمبر علیه السلام نه هم تپوس کړی دی چې ته خو داسې وایې خو الله تعالی خو داسې وایي، که نه و مثال؟ د مسند احمد په حواله باندې و که د حاکم په حواله مې درته حدیث پیش کړی چې د خدای پیغمبر تاسو وایه چې بدریان چې دي او حدیبیې والا دوی له به جهنم نه ملاویږي. نو الله تعالی خو وایي چې وان منکم الا واردها. نو نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو که نه چې قرآن خو دا وایي تاسو دا وایه. نو دا خبره به ګورئ ذهن کې یاده ساتئ. دا فرق خو شته، خو دا فرق داسې فرق دی لکه تا ته ما د چابۍ او د لاس خبره وکړه. دا د یو بل نه جدا هم نه ده، خو د هغې باوجود پکې تقدیم او تاخیر شته. خو هغه تقدیم او تاخیر د زمانې کې څه بدل نه دی، په هغې په منځ کې څه زمانه متخلله نه ده، صرف دومره ده چې بس فرق د تقدیم او د تاخیر فرق دی بس. لیکن د هغې نه علاوه چې باقي منعم علیهم دي، هغه منعم علیهم کې به دا خبره واضحه کېږي چې څه خلک به تا ته رجال را مخې ته کوي، نو بیا به رجال رست وي او حق به مقدم وي. نو ته به داسې نه وایې چې فلانکي سړي داسې ویلی دي نو زه به د ده نه معلومومه چې حق کم یو دی. نه جي حق به زه زده کوم، دا بله خبره ده چې حق به هم ته د رجالو نه زده کوې، خو هغه رجل ته به وایه چې ما ته به حق ښیې، ما ته به ځان نه بوت کوې. رجل چې کوم تا ته یې ښیي د هغه هم دا ذمه داري ده چې هغه د ځان نه بوت جوړ نه کړي، د هغه د ټول جدوجهد او د هغه د ټول زړه د خوراک او د مزغو د خوراک او د جگر د خوراک نتیجه دې دا وي چې ته په حق باندې پوه شي، ستا دماغو کې د حق عظمت او لویي او د حق اهمیت کینی. نو چې د حق اهمیت کینی او ته حق زده کړې نو بیا به د هغې نه بعد دا حق تا سره آینه نو ته به ګورې چې په دې آینه کې د چا تصویر ښایسته ښکاري. دا دی تا له یو معیار په لاس کې درکړه، دا تلی دله په لاس کې درکړه، اوس په دې باندې تله دا سیر دی دا کیلو دی، نو بیا پې چینی م تله نو پته به یې لګي چې کیلو دی او که کم دی، او دال هم پې تله او ټیپر هم پې تله او ټماټر هم پې تله، هر څوک پې بیا تله. دا میزان دی. کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیا میزان دی. نو دا خبره ذهن کې کېنوه نو بیا به درته خبره آسانه وي. او که نه د مخکې په دماغو کې سړی کېناو او ډله دې په دماغو کې کېنوله چې زه به جي آیت ویم خو چې فلانکی مفسر یې راته ووایي نو هله، او زه به جي دا آیت منم او دا حدیث منم خو ورګه چې فلانکی وګورم چې هغه څه وایي، او یا زه به د خپلې ډلې تپوس کوم ته خو ما ته آیت وایه یو سړي سره زما بحث. خیر اوس وفات شوی دی نو کېدی شي دلته څوک ملګری هم ناشي یا رشته دار ناشي چېرته، نو هغه سره مې بحث نو ما ورته بیا خیر خبره لاړه ډېره اوږده نو ما وی قرآن وی وما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله. کم شی چې تاسو پکې اختلاف وکړو نو فیصله به کتاب الله او سنت. ما دا منی وی د دې آیت ترجمه به م زه هلته تپوسم، هلته په لاهور سره خوا کې یو ځای دی، هلته به ګورئ د دې آیات هم څنګه مطلب دی. ما خلک هغه لاهور په دې باندې اوچت دی، د لاهور په خوا کې یو ځای په دې آیت نعوذ بالله ما ستا لار جدا ما یاره مهرباني ما سره په لاره مه ځه، بس زه به یوازې ځم ته په بله لار. دا زما به مخکې ماته چې د دې آیت یعنی گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک په دې آیت باندې فیصله کون قوت زما ډله ده
چې زما ډلې د دې آیات کومه معنا وکړه هغه به درسته وي. نو که ته دې ته ایمان وایې نو وایه ورته چا منې کړی ستا د ایمان په سرټیفیکیټ باندې خو په قیامت کې جنت نه میلاویږي چې د دنیا په رجسټر کې د چا نوم په ایماندارو کې دی او د چا نوم په بیمانو کې دی. الله تعالی سره خپل رجسټر شته چې د نادره په رجسټر خو به فیصله نه کوي چې د نادره په رجسټر کې د چا نوم د مسلمانانو په خانه کې دی او د چا نوم د غیر مسلمو په خانه کې. نو دا یو خبره ذهن کې کېنوه او د دې تفصیلات خو ډېر پکار دي، خو بهرحال دومره په اصلي خبره ته پوه شو. صراط مستقیم، صراط مستقیم مقدم دی، حق مقدم دی او اهل حق ورپسې دي. ها د اهل حق و احترام په خپل ځای دی، خو د کومه حده پورې چې د خبرې د منلو تعلق دی نو هغه به دا ماله به دلیل پیش کوي د حق نه. دا اهل حق به د خپل خبرې د پاره د حق نه یو دلیل راوړي. نو پیغمبر سره خو دلیل شته چې معجزه ده، نو هغه خو یو جامع دلیل دی، د هغه د هرې خبرې د پاره د دلیل حاجت نشته. هغه یو جامع دلیل دی د پیغمبر، خو باقي خلکو سره خو دا دلیل نشته دی، یو جامع دلیل خو د هغه سره نشته، خو د هرې خبرې د پاره ځان له دلیل پکاري. نو د هغه نه به ته دلیل غواړې په کومو معاملاتو کې چې دینی معاملات دي، نو دلیل به ته غواړې. چې کوم دنیایي معاملات دي نو هغه خو انتظامي دي، پای کې شریعت ته آزاد پرېښود دی، خو مې درته مخکې بحث کړی. نو دا یو بنیادی خبره ده. او دا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دې نه دا اهمیت ثابتېږي چې د منعم علیهم په شکل باندې یا د هغوی انداز به ځینو خلکو خپل کړی، نو ته به چېرته دوکه نه شي. ته به دې ته نه ګورې چې سره د چا جامې څنګه دي او د چا نن سبا خلک د دې نه ډېر زیات متاثره کېږي، شکل نه. او دا یهودیان ګوره د رنګ نه ډېر ښایسته دي او دا یورپیان هم ټول ښایسته دي کنه، او دا چې لاګیر هم ښایسته پرېږدي واه واه واه، او سپینې جامې هم واغوندي. نو زه یم که دا یهودیان او ګیر یهودیان پرېږدي، که دا راله دلته که نه او په دې جوماتونو کې، نو دا خلک به مونږ پرېږدي او په دې پسې به ورځي او د الله سونه خپې به وله ښکلوي. ځکه دی خو نور څه ته نه ګوري، خو جامو ته ګوري او یاره وایي د دې مخ نه سمه رڼا خېږي. نو دې ټولو یورپیانو د مخونو نه رڼاګانې خېږي، په سوري کې لوی شوي ټوله، نور یې په سترګو نه یې لیدلي. نو دې ته به یې ګورې که نه چې رنګ یې صرف د منعم علیهم دی که نه حقیقت کې منعم علیهم دی. مولانا محمد علی صاحب زمونږ استاد اکوړي کې نام د لطیفې مطیفې ډېرې ویل. و یو ځل یو سړی راغی مدرسې والا ته یې وویل چې ماله د دورې سند راکړه، سند بیا په کار شوی و. نو وی هغې ماله راولېږه چې ته ته امتحان واله. نو چې ما ته امتحان واغېسته وی ملګري ورته بار ولاړو، ما دننه کېنولی و. چې ملګري ورته بار ولاړو نو ما دې تپوسونه وکړو په صرف کې، په نحوه کې، په منطق کې، په ادب کې، په حدیثو کې، په تفسیر کې، په فقه کې، په اصول فقه کې مختلف تپوسونه په کار یې دوره دې کړې ده. خو دې معنا دا ده چې ته عالم یې نو بیا به در ډېر تپوسونه چې تپوسونه مې ته وکړو نو هغه له څه نه ورته، نو ما پې ورته ولیکل چې دا فعل دی، ده له سند مه ورکړه. وایي چې بار ته راووتو نو ملګرو ورته وایي چې څنګه چلو شو؟ نو وی ده ورته ووایي چې زه جامع عالم ومه خو فعل یې کړم. جامع معنا دا ده چې صرف او نحو او فقه او اصول او منطق او بیان او بدیع او ناسخ او منسوخ او حدیث او هر څه راته معلوم. نو وی زه ورپسې را روان وم، ما ورته وی چې جامع عالم نه وی، جامع دې د عالم وی. جامع عالم نه وی، جامع دې د عالم وی. نو ته به د دې خبرې فرق کې که به نه کې چې څوک جامع عالم دی او څوک د چا جامع د عالم دی. نن سبا خو خلک جامع عالم دغه ته وایي چې جامع د عالمي، بس هر څه تاواوه را تاواوه که الر الله او صله او صله راځه او بس بیا دا پوره خبره ده. او وی زه حاجي وی ما ته وګوره که نه ما کې څه کمی دی. خبره مې درته رښتیا کړې وه، ما چې وی چې په برمنګم کې سړی مسلمان شوی نو دا ورته راغونډ شو. وی ته د څه نه متاثر شو؟ نو د هغې دا خیال دا به زمونږ نه متاثر شوی. نو هغه ورته وی چې که ستاسو دې شکلونو ته مې کتی خو زه به د اسلام نه په میلونو لرې تښتېدی،
خو ما قرآن ولید او قرآن مې وکتو، نو قرآن راته پته ولګېده د الله تعالی کتاب دی، نو ما ځکه ایمان راوړ، نه د قرآن رښتینوالی، نو ځکه مسلمان شوم. او که تاسو ته مې کتې او ستاسو عمل او کردار ته مې کتې، نو زه په 100 کاله کې هم نه مسلمانېدم، ځکه تاسو ته وګوره او د کردار ته مو ګوره، تاسو زمونه ډېر بدتره یې. نو دا یو خبره ذهن کې کېنوه. او انعمت علیهم دې لفظ کې هم ډېر خبره ده، تا ته چې ما څنګه وي انعامونه دي پکې، انعامونه موقع دي، دومره انعامات دي چې د هغې اړو د سره څه انتها نشته. په دې 15مه صدۍ کې دننم چې په صحیح معنو کې یو سړی د ځانه مؤمن جوړوي او په صراط مستقیم روانېږي، نو دومره د انعاماتو بارانونه به وي چې د ده په تصور کې به هم نه وي، دنیا کې به هم وي او په آخرت کې به هم. نو دا لارې بندې شوي نه دي. او دا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، دې باندې خو ته د اعراب په لحاظ سره پوهېږي چې الصراط المستقیم دا مفعول به شو د اهدنا د پاره ثانی، او صراط الذین انعمت علیهم تنه بدل شو، او غیر المغضوب دا صفت شو. او ولا الضالین کې د الله د نفي د پاره بیا تاکیدن صراط غیر المغضوب او صراط غیر الضالین، داسې به نه وایي چې غیر الضالین، چې غیر الضالین شو غیر ناروا خو ښایي، ناروا ښایي که غیر ناروا ښایي؟ غیر ناروا خو روایي که نه، غیر ناروا خو صحیح وایي، نفي چې په نفي داخله شو نو اثبات ته پیدا کېږي. نو ناروا نه غیر ناروا خو ښایي، نو مغضوب علیهم او ضالین نه دي، خو غیر الضالین خو ښه دي، خو ضالین نه دي ښه، غیر الضالین شو خو ضالین شو، غیر او لا چې دا الله، نو بیا به د ضالینو لار غواړي چې غیر الضالین وی، د الله د غیرې لاندې وی، نو څه مطلب دی چې د ضالینو لار به غواړي؟ نه، د ضالینو لار نه غواړم، د الضالین لار غواړم، د غیر الضالین لار غواړم. نو غیر الضالین به هله ویلی کېږي چې د الله د دې غیرو سره شي، د الله او غیرو یو شي، داسې نه چې دا غیرو په دې لا داخل شي، چې غیرو په لا داخل شي خو لا یې ته لرې کړو، بیا خو ضالین شو. او موږ خو د ضالینو لار نه غواړو، د چا غواړو؟ د غیر ضالینو لار غواړو. او معنا به هم دقه شانې کې صراط الذین انعمت علیهم، لار د هغې کسانو چې تا په انعام وکړو، او غیر المغضوب علیهم، نو دا معنا نه ده غیر صراط خو نه دی چې نه لار د هغې کسانو چې غضب پېښ، دا معنا خو نه ده، ځکه دا خو بیا هله وی چې دا غیره وی، دا غیره د هغه صراط نه بدل وی، دا خو د صراط نه بدل نه دی، دا خو د الذین نه دی، د الذین صفت دی. صراط الذین لار د هغې کسانو چې انعام دی پې، او لار د هغې کسانو غیر المغضوب علیهم چې مغضوب نه دي، چې غضب پې نه دی شوی. داسې به نه وایي چې نه لار د هغې کسانو، مطلب یو راځي، خو دا بیا ته مستقل شی کې، تا ته مې دا مستقل شی نه دی، دا خو د هغه مخکینۍ خبرې دوه پهلوګان دي. او ولا الضالین، او چې ګمراهان نه دي، او چې ګمراهان نه دي، چې غضب پې نه دی شوی او چې ګمراهان نه دي. نو داسې مو که چې غیر المغضوب بالکل ځان له صفت که، او الضالین د غیرو نه دی خوا کومو، د مغضوب نه لاندې مه راوله، د الضالین بالکل برای راست هلته بوځه، نو بیا به خبره ډېره اسانه شي. اوس د مغضوب علیهم ترجمه په حدیث کې راغلی، دې نه مراد یهودیان دي، او د ضالین ترجمه هم په حدیث کې راغلی، دې نه مطلب عیسایان دي، خدا منحصره نه ده په دوی کې، دا مثال دی، دا گویا کې اولنی مصداق دی. د مغضوب علیهم د ټولو نه لوی مصداق په دنیا کې یهودیان دي، او د ضالینو د ټولو نه لوی مصداق په دنیا کې عیسایان دي. ولې؟ ځکه چې دې یهودیانو سره خو کتاب و د الله تعالی پوهېدل، او د هغې باوجود په ضد کې راغلي، په ضد کې راغلي، د ضد د وجې نه حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، د ضد د وجې نه دوی د نبي علیه الصلاة والسلام د نبوت نه انکار کړی، نو علم و او بیا د هغې باوجود نو دا د غضب
فباءوا بغضب على غضب غضب الله عليهم ولعنهم غضب الله عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. دا يهوديان او عیسایان چې دین دا گمراه دي، د دین دا اوسه پورې لار خطا ده، دی یو او درې نه پیژني، اوسه پورې یو او درې نه پیژني، هم خدای یو دی هم درې دي، دا څنګه ممکنه ده؟ دا اوسه پورې یو او درې نه پیژني، نو چې یو دی نو درې څنګه دی، او چې درې دي نو یو څنګه دی؟ زمونږ دا بعضې خلک هم وایي طلاق درې ورکړه، درې طلاق چې ورکړه وایي دا یو دی. ما دا خو داسې ده لکه د عیسایانو کتاب، خو هغې وایي یو درې دی او ته وایې درې یو دی. زما په خبره تاسو پوه نه شوئ. والله اعلم دومره سخته خبره به یا په کار وه یا به نه وه په کار، خو راله نو چې عیسایان وایي خدای حقیقت کې خو یو دی، خو مونږ ورته وایي چې درې او یو شی، یو او درې یو شی دی، د یو نه یې درې کړه که نه، خدای خو یو وکړ نو دوی د یو نه څه کړه درې کړه. او دا ځینې پکې وایي چې طلاق چې درې ورکړې نو بیا ته یو جوړېږي. نو که د یو نه درې جوړه او د درېو نه یو جوړه، خو څه پلار او زوی او څه تره تربوران یو شی نو غوندې ښکاري. نو نور خواخوا پې که نه پوهېږې پې زما په خیال چې یو درې نه دی نو درې څنګه یو دي؟ نو ورته درې هم ورته یو وی. نو دا ګمراه دي، لار ته خطا شوې ده. قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ضلال وی العدول عن الطريق السوي عمدا كان او سهوا. ضلال څه معنی ده؟ العدول عن الطريق السوي، د سمې لارې نه اوړېدل، عمدا كان او سهوا. عامه ترجمه خلکو دا کړي. تفسیر قرطبی دغه الفاظ ویلي دي، خو مطلب یو دی. وی الضلال في كلام العرب هو الذهاب عن سنن القصد، هو الذهاب عن سنن القصد، د معتدل او د درمیانه او د سمې لارې نه یو طرف ته تلل. او طریق الحق، دا د سنن القصد ترجمه وکړه، د حق لارې نه یو خوا به تلل، دې ته ضلال وایي. نو دا به کله په قصدني او کله به خطأني. نو دا د سورة فاتحه مختصر غونې تشریح شوه. او دین بعد به بیا وی وللضالین، بعد به بیا وی آمین. ای الله تعالی زموږ دا دعا قبوله کړي. نو دوه مسلې به بیا د فاتحه کې پاتې دي، دا به د وقفې نه بعد شي ان شاء الله.